اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ د MCSC د لسم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې ودان ان شاء الله مونږ وایو ایډینګ هارد ډرایوز اینڈ کریټینګ والومز ان وینډوز سرور 2012 او منیج storage spaces and storage pools in Windows Server 2012. نو نن زمونږ د دوه ټاپک دي چې ایډینګ هارد ډرایوز او دغه کې بیا والومز جوړول. لکه په عام حالاتو کې مونږ په ارګنایزیشن کې خیال وکړو زموږ سره سټوریج ډیر زیات پکاري. مونږ یو فایل سرور جوړو، هغه فایل سرور کې چې کوم دی مونږ سه هارد ډرایوز لګو، بیا په هغه هارد ډرایوز کې چې کوم دی سو والومز جوړو. مونږ هغه والومز چې کوم دی پکې بیا ډیټا سٹور کوو. نو مونږ دغه هارد ډرایوز چې کوم دی دغه سرور تر اډ کو، نو دغه مونږ بیا په دوه طریقو باندې پیدا کې والومز جوړولای شو. یو خو عام نارمل ده چې مونږ بزو او منیج نه غزګین لکه مونږ کولای شو چې والوم جوړ کو په دغه هارد ډیسک کې، او دغه والوم بیا زموږ سره ځان خپل قسمونه دی هغه بس پریکټیکل کو. دا غینه علاوه بل یو ټیکنیک دی په سرور 2012 کې چې مایکروسافټ والا رئیس دی منیج سټوریج سپیسز اینڈ سټوریج پول ان وینډوز سرور 2012. صحیح ده. نو موږ بیا سجل کو چې هارد ډیسک کې بالو ډیر هارد ډیسک کې بالو هغه فزیکل هارد ډیسک چې کوم دی هغه د سپیس نه ټوټل سپیس نه یو پول جوړو، دغه پول نه بیا موږ ورچوال ډیسک جوړو. صحیح ده. ورچوال هارد ډیسک لکه کمپیوټر تخکاری او دا غینه علاوه چې کوم دی بیا موږ مخکې په ورچوال هارد ډیسک کې چې کوم دی ډرایوز جوړو. صحیح ده. پارټیشن به جوړو، والوم ته جوړو. نو راځي پریکټیکل ګورو چې دا موږ څنګه کنفیګریشن کوو. دا زموږ سره فایل سرور دی. په عام حالاتو کې په فایل سرور کې فار ایگزامپل موږ هارد ډرایوز ولګول. نو په عام حالاتو کې چې کوم دی په نور سافټویر باندې پارټیشن جوړیږي چې ډي ام ورته ډیسک منیجر یا پارټیشن میجر کې نور مایکروسافټ والا په دې کې خپل بیلټن سافټویر سره لګري، دغه په ذریعہ باندې هم تاسو په دې کې والوم جوړولای شئ، پارټیشن جوړولای شئ. مونږ دې کمپیوټر ته چې کوم دی سلور هارد ډرایوز ورولګول. صحیح ده. او هغه هارد ډرایوز چې کوم دی هغه مونږ د بایوس نه انیبل کړل. په عام حالاتو کې اکثر که تاسو وګورئ تاسو په هارد ډیسک ورولګوي خو دغه بس تاسو سره سیټینګ نه شي، بایوس کې باغه انیبل نه. په عام حالاتو کې به تاسو ځای بایوس ته دغه ځای نه به آی ډي کنټرولر چې کوم دی او یا هارد ډیسک کنټرولر دغه ځای نه انیبل کوئ، نو بیا به تاسو سره دلته او کمپیوټر کې چې کوم دی ډیسک شو کیږي. نو موږ کولای شو چې دا یو منیج نه وکړو. صحیح ده. عام حالاتو کې زه دې باندې رائټ کلیک کوم نو هم ما سرور منیجر اوپن کیږي، او بدل د باندې کلیک کوم نو هم ما دا سرور منیجر اوپن کیږي. ټولز کې یو آپشن دی کمپیوټر مینجمنت، په دې باندې به یو کلیک وکړئ. کمپیوټر مینجمنت نه پس بیا چې کوم دی ډیسک مینجمنت، په دې به یو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دا آپشن راشي. دلته ښایي چې زموږ سره هارد ډیسک 1 هارد ډیسک 2 هارد ډیسک 3 هارد ډیسک 4 څلور هارد ډیسک چې کوم دی په دې کمپیوټر کې یو چې کوم دی یو هارد ډیسک ما اپریټینګ سیستم انسټال کړی دی. دا زما سره 15 هارد ډیسک ټوټل په دې کې، خو یو هارد ډیسک چې کوم دی ما د اپریټینګ سیستم لپاره ریزرو کړی دی او څلور چې کوم دی د ډیټا لپاره ریزرو کوم. دلته زموږ سره بیا که تاسو سوچ وکړئ نو پارټیشن سټایل دی. پارټیشن سټایل زموږ سره MBR دی، ماسټر بوټ ریکارډ دی، GPT GUID پارټیشن ټیبل. نو زموږ سره دا دوه آپشنز دي. که تاسو د 2 ټیرابایټ پورې یو پارټیشن جوړوئ. صحیح ده. MBR سجل کې چې 2 ټیرابایټ پورې پارټیشن سپورټ کوي، 2 ټیرابایټ نه زیات پارټیشن چې کوم دی دا نه سپورټ کوي. په دې سټایل کې پارټیشن نه جوړیږي. صحیح ده. او که GPT زموږ سره سلیکټ کړو د 2 GB نه زیات پارټیشن چې کوم دی په دې سټایل کې جوړولای شو. زه یم چې زه GPT سلیکټ کوم. فار ایگزامپل زموږ سره ارګنایزیشن دی پکې ډېر زیات سټوریج دی، زه د 2 GB نه زیات پارټیشن جوړوم. نو زه بس چل کوم چې GPT با سلیکټ کوم. خو دا GPT چې کوم دی تاسو آپشن درکړی د GPT پارټیشن سټایل از not recognized by all previous version of Windows. صحیح ده. په زړو وینډو کې چې کوم دی دا سټایل لکه نه سپورټ کوي هغه. صحیح ده. دا صرف او صرف په کم کې به کېږي، په وینډوز سرور 2012 کې کېږي. سو چل وکړئ چې GPT کلیک کړئ او اوکے کړئ. صحیح ده. لکه انتظار وکړئ. دا زموږ سره پارټیشن چې کوم دی نو زموږ سره هارد ډیسک 1 ښایي، هارد ډیسک 2 ښایي، خو په دې کې د اوسه پورې پارټیشن دي جوړ. صرف موږ سجل وکړو چې هارد ډیسک کې کمپیوټر ته موږ ایډ کړی او پارټیشن سټایل چې کوم دی موږ GPT سلیکټ کړو. دا هارد ډیسک 1 هارد ډیسک 2 هارد ډیسک 3 او دغه چې راشي نو هارد ډیسک 4 موږ ته ښایي. صحیح ده. او دا 15 GB زما سره په ارګنایزیشن کې تاسو چې کوم دی 2 ټیرابایټ لګولای شئ، 2 ټیرابایټ نه زیات هارد ډیسک لګولای شئ. صحیح ده. په تاسو ډیپند کوي چې څومره تاسو ریکوایرمنټس دي. نو سجل وکړئ چې رائټ به کلیک کوئ په دې هارد ډیسک باندې په امټي ایریا باندې. دلته زموږ سره آپشنز دي. نیو سیمپل والوم چې کوم دی دا کار سکے چې عام زوړ حالاتو کې چې موږ یو پارټیشن جوړو مخکې کوم پریویس
اپ سټایل دی صحیح ده سب فیسیلیټی نه راکې عام یو پارټیشن جوړوم په یو هارد ډیسک کې یو پارټیشن جوړوم د دې نه بل اپشن دی نیو سپینډ والیوم څه چل کوي چې په څلورو هارد ډیسکو کې زه یو پارټیشن جوړوم لکه فار ایگزامپل زه دا څلور وانه هارد ډیسک چې ګم دی په دې کې یو والیوم جوړوم هغه یو والیوم بس چل کوي چې باغې کې بس سپیس د دې ټولو اډ شي په دې باندې به کمپیوټر چې کوم دی ول په دې باندې رائټینګ کوي چې کله دا پول شو بیا به دې هارد ډیسک ته راوړي سیده رائټینګ به کوي دغه سی بیا چې دغه پول شو نو دغه سی به دې هارد ډیسک ته ډیټا وړي بیا چې دغه پول شو بیا به دې ته چې کوم دې ډیټا اوړي نو په څلور هارد ډیسک کې یو پارټیشن جوړولای شم دغه کم ذریعہ باندې کول شم کوم شنه ذریعہ باندې سپینډ والیوم دغه سی پر زموږ سره اپشن دی سټریپ صحیح ده والیوم چې کوم دی څه چل کوي په دې کې دوه یا د دوه نه زیات هارد ډیسک چې کوم دی دا پکار دي صحیح ده او دا وایي چې ډیټا اکسس چې کوم دی دا به تاسو ته پاس تر کوي د دې نه علاوه رائټ کلیک کوي بیا وګورئ میرر والیوم نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ صحیح ده دا به چل کوي چې دا ډیټا ډوپلیکیټ جوړوي صحیح ده یو ډیټا سره سٹور ده صحیح ده 100 جی بی ډیټا اقا 100 جی بی ډیټا به بل هارد ډیسک کې سٹور کوي فار ایگزامپل یو هارد ډیسک نه ډیټا ډیلیټ شو صحیح ده په بل کې پراته نو ستاسو ډیټا چې کوم ده نه لاست کیږي صحیح ده دغه شی میرر په اصل کې عین ته وایي عین چې کوم ډیټا بل عکس وباسي کنه پکچر وباسي تصویر وباسي هغه هم حالاتو کې تاسو مخامخ ودرېږئ یو ریل انساني ریل شکل یو بل چې کوم دی عین وته شو کوي دا دوانه چې کوم دی د میرر دغه مثال دی نو موږ به چل کوو چې موږ جوړو نو رائټ به کلیک کوي په دې باندې او دغه سی ریټ 5 چې کوم دی د ریټ ټیکنالوژي لپاره پکارېږي زموږ ټاپک څه شي چې نیو سپینډ والیوم په دې باندې یو کلیک وکړئ نیکسټ وکړئ صحیح ده دا هارد ډیسک سلیکټ کړئ هارد ډیسک 1 الریډي سلیکټ دی په هغې باندې ما رائټ کلیک کړی دی ځکه سلیکټ دی ایډ صحیح ده څلور هارد ډیسک ما ایډ کړئ بیا څه چل وکړئ چې نیکسټ کړئ کم پارټیشن نوم ورسره ورکول غواړئ هر یو سلیکټ کولی شئ صحیح ده اني ډرایو لیټر چې کوم دی هغه تاسو ورکولی شئ په ډیفالټ ای سلیکټ دی زه ای پرېږدم نیکسټ کړئ صحیح ده کم فایل فارمیټ ساتل غواړئ صحیح ده فایل سیسټم په هارد ډیسک سره ډیټا څنګه سٹور کیږي نو ان ټي اف ایس چې کوم دی دغه بای ډیفالټ دغه به سلیکټ کړئ دلته یو اپشن دی فارم ا کویک فارمیټ دغه به سلیکټ کړئ والیوم لیبل ورکولی شئ نیو والیوم لیبل اني ورکولی شئ فار ایگزامپل زه ډیټا ورکوم یا فایل سرور اني ورکولی شئ دلته به دغه پارټیشن په پراپرټیز کې به دا نوم تاسو ته ښکاري بیا نیکسټ کړئ فینش صحیح ده دلته یو اپشن ما در راکوي وایي دا ډیسک چې ستاسو سره کوم دی دا بیسیک دی دا ډاینامیک تړل غواړي چې کله زه دا یس کوم بیسیک نه ډاینامیک ډیسک ته زه دا واړم صحیح ده په ډاینامیک ډیسک کې زموږ سره څه فیچر لږ څه وایي صحیح ده دغه زه په دې حالت کې یس کولی شم یو خبره یاد ساتئ چې د دې نه وروسته زموږ بل ټاپک دی هغې کې موږ پول کې د هارد ډیسک ایډ کوو د هغې نه بیا موږ نور چې کوم دی ورچوال هارد ډیسک جوړو بیا پکې پارټیشن جوړو نو هغې دپاره بیا بیسیک ډیسک پکار دی هغه به ډاینامیک ډیسک چې کوم دی هغه په پول کې کار نه کوي دا به یس کوي زموږ سره په څلور هارد ډیسک کې یو پارټیشن جوړ شو هغې ته موږ چې کوم دی والیوم لیبل ډیټا ورکړی دی پارټیشن نیم ای دی موږ راځو کمپیوټر ته ځو او ګورئ زموږ سره پارټیشن جوړ شو که نه دا وګورئ موږ سره پارټیشن جوړ دی رائټ کلیک کوم پراپرټیز یې ګورم صحیح ده او دغه والیوم لیبل دی دلته تاسو اني نیم ورکولی چې دغسې انټرفیس فارمیټ درته ښایي دومره کیپیسټي ده صحیح ده په څلورو هارد ډیسکو کې ما یو پارټیشن چې کوم دی هغه جوړ کړو دا به اوسې چل کې کمپیوټر به ځي پس به په دې هارد ډیسک کې ډیټا رائټ کوي چې دا کله پول شي بیا به دې ته وړي دغسې دې ته وړي دې ته بل ته دغسې وختی شي صحیح ده دا زموږ سره څه چې دی عام حالاتو کې زموږ سره یو سیمپل کمپیوټر سیټینګ دی چې یو سروس دی یو فیچر دی چې دې په ذریعه باندې موږ په هارد ډیسک کې پارټیشن جوړولی شو د دې نه علاوه تاسو په فیوچر کې کولی شئ چې د دې نه څو سپیس چې کوم دی هغه کټ کړئ یو هارد ډیسک چې کوم دی شرینک کړئ یا ورته ایکسټینډ کړئ لکه فار ایگزامپل زه دا هارد ډیسک چې کوم دی دا څلورم نمبر هارد ډیسک دا چې زه ریموو کول غواړم نو څه چل به وکړئ چې رائټ کلیک کوئ په دې باندې صحیح ده شرینک والیوم نه مطلب دا دی چې د دې نه دا ماینس کړی دی که نه درته وایي چې سپیس چې کوم دی هغه ته انټر که څومره لرې کول غواړئ تاسو ورکولی شئ سپیس صحیح ده جی بي کې زه دلته ورکول غواړم فار ایگزامپل زه ورکول غواړم چېرې زه 20 جی بي چې کوم دی هغه سپیس زه د دې نه ریموو کول غواړم نو چل به وکړئ چې 20 هغسې ورکولی شئ او شرینک انتظار به وکړئ تاسو دلته شو کوئ چې د دې هارد ډیسک د نیم هارد ډیسک چې کوم دی د دې نه 5.44 جی بي او دغسې
14.88 GB چې کوم دی دغه سیده دی نه سپیس کارت شو. تاسو کولای شئ دا هډ ډرایو لري کولای شئ په ځای کې غټ لګولای شئ یا دا ریپیر کولای شئ یا دا چینج کولای شئ. ول هډ کم چې ولګو نو را وشي صحیح ده. په دې باندې کلیک کړئ. په دې کې په دې انټیریا کې تاسو کوم دی کم هډ سم چې لري کو کم ایجنټ شرینک کړه په پای کې تاسو نوې والیوم جوړولای شئ صحیح ده. او د دې علاوه که زم چې د دې سره د بیرته دا ایکسټنشن رائټ کلیک کړئ دلته په دې ایریا باندې او ایکسټند والیوم نیکسټ دا سپیس وته اډ کړئ نیکسټ فینیش صحیح ده. نو که تاسو دلته راشئ نو بیا زموږ سره والیوم چې کوم دی هغه ایکسټند شو. نو زموږ بل نیکسټ ټاپک چې کوم دی نو موږ به څه چل کوو مانیج سټوریج سپیسز اینډ سټوریج پولز in Windows Server 2012 چلو وکړئ چې دا زه ډیلیټ کول غواړم. ډیلیټ یس هماغه د کله سره وو نو او دې ساتل غواړي بیا ډیلیټ کول د ضرورت نشته. فار ایگزامپل زموږ سره یو بل سرور دی صحیح ده او هغه کې موږ دغه یو سلور هډ ډیسک ولګول او هغه کې موږ څه چل کول غواړو هغه کې موږ دغه سټوریج سپیسز د پاره چې کوم دی سټوریج پولز جوړو او بیا په هغه کې موږ هارد ډرایو جوړو دا ورچوال هارد ډرایو ورته چې بیا په هغه کې موږ والیوم جوړو صحیح ده. دا زموږ عام حالاتو کې ډیلیټ کړئ دا بیا زموږ سره بیسیک ته واوښتئ صحیح ده. دا تاسو کنورټ کولی شئ کنورټ ټو ډاینامیک صحیح ده. دا ټول کنورټ کول غواړم بیا وکړئ لږ انتظار وکړئ بیرته چې بیا رایټ کلیک کړئ صحیح ده. کنورټ ټو بیسیک ډیسک دا کولی شئ کنورټ ټو ام بی آر صحیح ده. دغه کولی شئ بیسیک ډیسک ته بیرته اړوم the Vanrashi convert to basic دا موږ کولی شو کم زموږ سره دغه پارټیشن دی د اپریټنګ سیسټم هغه موږ بیرته نشو اړولی صحیح ده چې بیرته د بیسیک ډاینامیک ته لاړو بیسیک ته بیرته موږ نشو کنورټ کولی صحیح ده. پر زموږ ټاپک دی د هغې دپاره موږ فایل چې کوم دی هغه په هارډ ډیسک به زموږ سره بیسیک سي. راشئ اوپن به کوئ سرور منیجر دلته زموږ سره یو آپشن دی فایل اینډ سټوریج سروسز په دې به یو کلیک وکړئ صحیح ده. دلته زموږ سره بیا بل یو آپشن دی سټوریج پولز لږ انتظار وکړئ. فزیکل ډیسک چې کوم دی دلته زموږ سره راشي صحیح ده. موږ به سټیپس فالو کوو صحیح ده. دا زموږ سره لیئر دي فار ایگزامپل پس به موږ فزیکل ډیسک چې کوم دی هغه کمپیوټر ته اډ کوو د هغې نه پس به پول جوړو د هغې نه پس چې کوم دی ورچوال ډیسک به جوړو د هغې نه پس به پکې موږ بیا پارټیشن جوړو. دا زما سره الریډي چې کوم دی فزیکل ډیسک شته دا به شي دلته په دې انټیریا کې صحیح ده. په دې سټوریج پولز کې په انټیریا کې به رایټ کلیک کړئ نیو سټوریج پول دغه به وکړئ بیا به نیکسټ کوئ. دلته پول نیم اني نیم ورکولی شئ زه ورکوم فار ایگزامپل نیو پول نیکسټ څومره ډیسک کې اډ کول غواړئ فار ایگزامپل زما سره د مخکې نه په دې کې یو 10 ډیسک دي صحیح ده. هغه 10 به دلته چې بر چیک مارک نو ټول به تاسو سره راشي که نه دلته لاندې یو چیک کوئ نو هم کولی شئ. او زه ټول سلیکټ کوم فار ایگزامپل زما سره پکې دا یو نشته دلته دا 3 سلیکټ دي خو تاسو سپوز کوئ فار ایگزامپل د میتھس کوېسچن دی سپوز کوئ چې دلته زموږ سره 10 هارډ ډیسک دي صحیح ده. او د هغې نه پس بوس چې کوم دی نور سټوریج غواړي په ارګنایزیشن کې صحیح ده. هغه ځي 15 هارډ ډیسک نورې راوړي ما خو الریډي پول جوړ کړو خو د 15 هارډ ډیسک به زه بیا وروسته څنګه اډ کوم صحیح ده. د هغې د طریقې د زده کولو دپاره پکې دا یو ما هسې پرېښودو چې دا وروسته بېرته موږ څنګه اډ کولی شو. دغه به نیکسټ کوئ او کریټ لږ انتظار به وکړئ کلوز به کوئ صحیح ده. فزیکل ډیسک چې کوم دي په دې فرسټ آپشن کې یو پاتې دی هغه ځکه تاسو موږ راشو دلته نیو پول ته راشو په دې کې زموږ سره 3 هارډ ډیسک دي 1 2 3 دې نه علاوه بس ټپ زموږ څه شی دی چې کریټ به کوو ورچوال ډیسک په دې هم کلیک کولی شئ دلته راشئ ټاسک ته دې نه هم کلیک کولی شئ نیو ورچوال ډیسک کریټ نیکسټ به کوئ پول ورته سلیکټ کړئ صحیح ده. فار ایگزامپل تاسو د ځانه پول جوړ کړي دلته پول 1 پول 2 3 4 دلته به سلیکټ کړئ چې په کم یو کې په کم پول کې صحیح ده تاسو ورچوال ډیسک جوړول غواړئ. نیکسټ به کوئ ډیسک نیم غواړئ نو فار ایگزامپل کوم ډیسک 1 ورچوال ډیسک 1 اني نیم ورکولی شئ. نیکسټ
دې بیا زموږ سره چې کوم دی د فالټ ټولرنس لپاره دا اپشن دی. فالټ ټولرنس اصل کې ویلې څه شي د شي فالټ ټولرنس چې کوم دی د دې مطلب دا دی چې په ارګنایزیشن کې زما سره 3 هارد ډیسک یا 15 هارد ډیسک لګېدلي یا 10 هارد ډیسک لګېدلي په دې لسو کې 3 ډیمیج وي زموږ په ډیټا باندې به اثر نه پرېوځي. دغه 3 هغه کمې چې کوم دی دا به د نورې هارد ډیسک پوره کوي. یا زموږ سره په ارګنایزیشن کې سرورز دي 10 سرور دی په دې لسو کې چې کوم دی زموږ سره سبې بیک اپ سرور دی په دې کې 2 ډاون شو نو دا ته چې کوم نور دي نو دا په دې 2 کمې پوره کوي. لکه یوزر باندې بس اثر نه پرې باسي په ډیټا بس اثر نه پرې باسي په نیټورک بس اثر نه پرې باسي. بیا ایڈمنسټریټر انجینران کولای چې دا سرور بیرته ریپیر کړي. دغه لپاره موږ څه چل کوو چې یو ریډنډنسي جوړو صحیح ده او هغه ته بل چې کوم نوم دی نو فالټ ټولرنس ویل شي صحیح ده. دا زموږ سره د اپشن سیمپل مطلب دا دی چې په څلور وانه څومره ورچوال فزیکل ډیسک دي تاسو سره په هغه کې به ډیټا سٹور کیږي صحیح ده. او که په دې کې یو هارد ډیسک کمپیل شو نو تاسو ډیټا چې کوم ده نو هغه لاست کیږي به صحیح ده. میرر نه مطلب دا دی چې تاسو سره په دې اپشن چې کوم تاسو سره سلیکټ دی صحیح ده نو په دې کې به کم از کم تاسو سره 15 هارد ډیسک فار ایگزامپل که په دې کې تاسو سره ایټ ا ټایم 2 پیلم شي نو په ډیټا باندې بس اثر نه پرې باسي صحیح ده. تاسو ډیټا باندې لاست کیږي. دغه سپیریټي دا په پیریټي کې به کم از کم زموږ سره 3 هارد ډیسک په کار په دې درو کې یو ډاون شي نو تاسو ډیټا چې کوم دا باندې لاست کیږي دغه دوه به دې کمې پوره کوي. نو بس سره کوم میرر بس سره کوم نیکسټ وکړو. تل بیا زموږ سره پروویژنینګ ټایپس دي. پروویژنینګ ټایپ نو مطلب دا دی چې یو فکس دی یو تین دی. فکس څه کار کوي چې ما دلته سپیس سپیسیفای کو چې راز یو والیوم جوړو ما دغه سپیس چې کوم دی دا به 70 جی بي نو ډیټا چې سٹور کیږي دا د 70 نه ایکسټینډ کیږي زیاتیږي نه سیدا فکس سایز به زما سره د والیوم د پارټیشن او کتین ز سلیکټ کوم نو دا به زما سره ګوري یاره دا یو پارټیشن دی دا ما سایز چې کوم دی د 70 جی بي یا 75 جی بي ور کړه د ډیټا په کې نورم سٹور کیږي دا پارټیشن چې کوم دی دا به د ډیټا د زیاتېدو سره په خپل باندې چې کوم دی ایکسټینډ کیږي. دا زموږ سره سبو کې چې 10 به سلیکټ کړئ نیکسټ به کوي د سپیس ورکړئ نو د تاسو سره سټوریج پول سپیس چې کوم دی هغه راغی چې 42 جی بي دی نو 42 جی بي ورکړئ. جی بي ورکول شي ام بي جی بي ار ټي بي ټیرابایټ صحیح نه زما سره چې کم سایز دا ورکوي. نیکسټ به کوي کریټ क्लोज صحیح ده. فزیکل ډیسک فول هم جوړ کو ورچوال ډیسک هم جوړ کو. اوس په ورچوال ډیسک کې چې کوم دی موږ به چل کوو چې پارټیشن به جوړو والیومز به جوړو په دې باندې رائټ کلیک کړئ دا صحیح ده په دې ډیسک باندې نیو والیوم نیکسټ په ډیسک پای به سلیکټ کړئ کم سپیس چې تاسو دغه ته ورچوال ډیسک چې کوم دی هغه ته سپیسیفای کو هغه به سلیکټ کړئ بیا به نیکسټ کړئ صحیح ده. دغه تاسو د ټوټل سپیس کړئ چې 41.9 جی بي دی او دغه سی بیا نیکسټ کړئ کم پارټیشن لیټر چې کوم دی هغه ورکول غواړي ډپارټمنټ یا زه یو ورکوم نیکسټ NTFS فارمیټ غواړي صحیح ده. فایل سیستم چې کوم دی دغه ټایپ NTFS غواړي نیکسټ به کوي کریټ لیکن انتظار وکړئ دا دغه صحیح ده کمپلیټ شي والیوم چې کوم دی فارمیټ کیږي هغه کلوز کړئ صحیح ده. هغه تاسو دی والیوم تر راشي پارټیشن تر راشي تاسو شو کوي چې یو سی دی یو یو دی موږ اوس فزیکل ګورو پریکټیکل ګورو زموږ سره هارد ډیسک دی کنه دلته کرا شي نو هارد ډیسک والیوم چې کوم دی دغه یو دی او نوم چې کوم دی نیو والیوم دی صحیح ده. هغه سره رائټ کلیک کوي پراپرټیز ته ورنه په دریو هارد ډیسک کې ما د یو پارټیشن جوړ کوم صحیح ده. فار ایگزامپل دا زما د 10 هارد ډیسک نه یو پارټیشن جوړ کو زما بوس لاړو 15 هارد ډیسک نورې راوړې هغه دلته اډ کول غواړم صحیح ده. هغه زه په دې ارګنایزیشن کې چې کوم دی په دې فایل سرور کې نور اډ کول غواړم او هغه دی پول سره اډ کول غواړم نو څنګه پروسس به کوم څنګه طریقه به کوم نو را به شي صحیح ده. سرور منیجر ته دغه سي دلته به راشئ فایل اینډ سټوریج ته صحیح ده. فایل اینډ سټوریج سرویسز هغې نه علاوه چې کوم دی سټوریج پولز دې سټوریج پول باندې به رائټ کلیک وکړئ صحیح ده. نیو پول چې کوم موږ جوړ کړی دی او ایډ فزیکل ډیسک دا به چیک مارک چې تاسو سره هر څومره نه به ټوټل سلیکټ شي که یو سلیکټ کوئ نو هم دلته یو سلیکټ کولی شئ صحیح ده. د زبر
چې کومه سلاټ اوکې به کوي صحیح ده زموږ سره څلور هارډ ډیسک دلته راغلي د فول سایز چې کوم دی زموږ سره سی واچو چې دې خوا راشو دلته وګورو کیپیسټي چې کوم ده 57 جی بي ده دې خوا به نه ګورئ فري سپیس ته به نه ګورئ صحیح چې څومره استعمال زموږ مین سیس چې کوم دی کیپیسټي ده د هغې نه علاوه چې راځو د موږ فول ته هارډ ډیسک ایډ کو صحیح ده رابه شي ورچوال ډیسک ته هغې باندې به رایټ کلیک کړئ او ایکسټینډ ورچوال ډیسک صحیح ده دلته به راشي ستاسو سره سپیس چې کوم دی څو ښایي 57 جی بي ښایي نو رابه شي رایټ به کلیک کوئ ایکسټینډ 57 اوکې به کوئ صحیح ده فول ته مې ایډ کو ورچوال ډیسک ته مې ایډ کو اوس به لاړ شي والیوم د والیوم سایز ډېرول غواړم د پارټیشن هغې باندې به رایټ کلیک کوئ صحیح ده ایکسټینډ والیوم څومره دی میکسیمم 56 جی بي ورکړئ صحیح ده 56.9 ورکولی شئ زه سمپل ورکوم 0.9 خو سپیس نه ورکوم 56 اوکې به کوئ ایکسټینډ شو دا به شي پریکټیکل به وګورئ پارټیشن زموږ سره ایکسټینډ شوی دی که نه ریفریش کړو دلته وګورئ سایز چې کوم دی پراپرټیز 55.9 جی بي دغه راته ښایي صحیح ده دغسې تاسو په یو خپل سرور کې فایل سرور کې دغسې پارټیشن جوړولی شئ په دوه طریقو باندې جوړولی شئ یو سمپل چې کوم دی په منیج نه جوړولی شئ کوم کمپیوټر منیجمنټ دغه ځای نه جوړولی شئ بل چې کوم دی د سټوریج پول نه جوړولی شئ صحیح ده دوه آپشن باندې جوړولی شئ دا زموږ نننی لیکچر و د بل لیکچره پورې د اجازت غواړم الله حافظ